السلام علیکم. چونکه زما ټول عمر ټیچنګ کې تیر شو او د بس ټول عمر تقریبا 25 سے 26 سال تقریبا ما ټیچنګ کې تیر شو. اکثر مانا خپل خپلوان یا ملګري یا څه شاګردان تاسو کوي چې سر تاسو ټول عمر ټیچنګ وکړو دا ورته څه ملو شو. ګوره زه یو ټیچر ته د پیسې په نظر نه کوم تاسو ته څه ملو شو. الحمدلله ما سره شکر درته شته دی او د پاک څه نعمتونه دي په ډېر کرم دی. خو دا چې په ټیچنګ کې ما ته چې کوم عزت ملو شوی دی نو هغه زما د هر څه نه زیات دی. ګوره زه چې د بازار کې روان یم ما شاګرد وویني د شاګرد هغه سر ښکته کول او په ادب سره ما سره سلام کول نو دا زما ډېر غټ عزت دی. زه ته محکمې ته لاړ شم زما ته شاګرد پکې ما سره ملو شي سر ته کښېنه څه کار دی فلانی کار دی دا زما عزت دی. که د دوکان ته لاړ شم شاګرد یا د شاګرد پلار ورپکې وي سر څه په کار دی فلانی شي تاسو کښېنئ جي زه خبر هم نه یم سامان پیک شي ګاډي ته لاړ شي بل کې انتهایي غټ کنسیشن شوي دا زما عزت دی. زما څه کوي زما هغه بچي مې څوک چېرته لار کې وویني نو ای په خپل اخلاص ورسره وکړي ولې د سر بچي دي. زه چېرته سکول ته لاړ شم کالج ته لاړ شم کوم کې زما خپل بچي دي یا بل ته لاړ شم ما د کالج پرنسپل ډایرکټر ایون د نوسو نیکیان ما ته ودرېږي ما ته سلام کوي ډېر په عزت سره په مبادرې سره دا ما ته په ټیچنګ دغه ثمرات دي کوم چې خلک وایي په ټیچنګ کې څه نشته. په ټیچنګ کې الحمدلله چې کوم عزت دی زما په خیال هغه په بل پیشه کې نشته. شرط پکې صرف دا دی چې تا خپل ټیچنګ او خپل شاګردانو سره اخلاص کړی وي او په اخلاص سره او په مینې سره ورته भरपूर سبق ښوولي او هغه یې د سبق سره سره د هغه تربیت مو کړي. او زما خپل یو دا خبره ده چې استاد نه وي بلکې استاد پکار یو منټور وي چې هغه د خپل شاګردانو سبق سره سره چې کوم دی د هغه تربیت او هغه کې یو ویژن هغه کې یو چنګاري پیدا کوي د مستقبل کې د کامیابۍ لپاره. والسلام.